اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معززو سامعین کرامو، نن مونږ دریم درس د علم الصرف د میزان الصرف چې دی هغه دریم درس وایو. دې نه مخکې فعل متصرفه د هغې اقسام فعل ماضي، فعل حال، فعل مستقبل، چې فعل حال مستقبل ته مشترکن هم فعل مضارع اخلي، هغې متعلق مونږه تعریفونه، علامت او مثالونه اویل. امید دی چې تاسو به پوه شوي. اوس پراشو نن په درس کې وایي و اظهر یکی عظیم ماضی و مضارع چهارده کلمه بیرون می آین. سه ازامر مذکر غائب راست و سه ازامر مؤنث غائب راست و سه ازامر مذکر حاضر راست و سه ازامر مؤنث حاضر راست و دو ازامر حکایت نفس متکلم راست. در اول صیغه وحدان حکایت نفس متکلم مذکر و مؤنث یکسان است و در دوم صیغه حکایت نفس متکلم تثنیه و جمع مذکر و مؤنث نیز یکسان است. و هر یک عظیم ماضی و مضارع بر دو گونه است، معروف و مجهول. و هر یک عظیم بر دو گونه نیز بر دو گونه است، اثبات و نفی. د دې ځای نه مونږه فعل ماضي او فعل مضارع وویلو. اوس وایي چې د فعل مضارع او د فعل ماضي نه 14 صیغې بهر راوځي. د هر فعل 14 صیغې لري. څنګه 14 لري؟ 3 د مذکر غائب، واحد مذکر غائب، تثنیه مذکر غائب، جمع مذکر غائب. مطلب دا چې فاعل یو وي او مذکر وي او غائب وي، هغې پر بزان له صیغه وي چې فاعل تثنیه وي، مذکر وي، غائب یعنی دوه وي، او مذکر او غائب وي هغې د پاره ځان له، او چې دوه نه زیات وي مذکر او غائب وي هغې د پاره جمع مذکر غائب. بیا 3 د دې نه مؤنث غائب د پاره راځي، واحد مؤنث غائب، تثنیه مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. یعنی چې فاعل مؤنث وي، واحد وي، غائب وي، واحد مؤنث غائب. فاعل تثنیه وي، دوه وي، مؤنث وي، غائب وي، تثنیه مؤنث غائبه. او دوه نه زیات وي نو جمع مؤنث غائبه. 3 چې دی مذکر حاضر د پاره دي، واحد مذکر حاضر، تثنیه مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر. 3 بیا جمع مؤنث د حاضر د پاره دي، یعنی 3 مؤنث حاضر د پاره دي، واحد مؤنث حاضر، تثنیه مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. نو شپږ د غائب صیغې شوي، شپږ د حاضر شوي، او 2 د متکلم دی مونږ سره. واحد متکلم که مذکر د پاره وي او که واحد متکلم مؤنث د پاره وي، یو صیغه په کلام عربي کې راځي، خو هغه متکلم نه بیا په خپله پته لګي. که مذکر وي نو واحد مذکر متکلم به وي، او که مؤنث خبرې کوي، ښځه خبرې کوي، نو بیا به واحد مؤنث متکلم وي. او دویمه صیغه یې مونږ سره جمع متکلم دی، چې متکلم مع الغیر هم ورته وایي. په دې کې تثنیه مذکر متکلم چې 2 وي او مذکر وي او متکلم وي، تثنیه مؤنث متکلم چې 2 وي، مؤنث وي، متکلم وي، جمع مذکر متکلم چې 2 نه زیات وي، مذکر وي، متکلم، او جمع مؤنث متکلم چې 2 نه زیات وي، مؤنث متکلم. دا ټولې صیغو د پاره، څلور واړو د پاره مونږ سره یو صیغه راځي، ورته متکلم مع الغیر وایي یا ورته جمع متکلم وایي. نو دا 14 واړه صیغې چې دي دا به مخکې اوس په ګردان کې را روانې دي. هر یو علامت په مونږ او تاسو ته بیانو چې دې علامتونه څه دي. دا 14 صیغو نومونه تاسو صرف په دې درس کې زده کوئ، بل ګردان کې دا 14 واړه صیغې سره د علامتونو را روان دي چې بیا تاسو ته معرفت آسان شي. ځکه دی وایي و اظهر یکی ازی، او هر یو د دې نه ماضی او مضارع نه 14 کلمه بیرون می آید، 14 کلمې بهر راوځي. 3 ازامر مذکر غائب راست، 3 د هغې نه خاص مذکر غائب د پاره دي. 3 ازان 3 د هغې نه امر مؤنث غائب راست، مؤنث غائب د پاره دي. 3 ازامر مذکر حاضر راست، 3 د هغې نه مذکر حاضر د پاره دي. 3 ازامر مؤنث حاضر راست، 3 د هغې نه مؤنث حاضر د پاره دي. و 2 ازامر حکایت نفس متکلم راست، او 2 چې دی د هغې نه خاص نفس متکلم حکایت. حکایت څه معنا؟ چې متکلم د خپل ځان نه خبر ورکوي. حکایت معنا خبر ورکول، متکلم د خپل ځان نه خبر ورکوي.
در اول صيغه په اولی صيغه کې ما درته ویل وحدان حکایت نفس متکلم مذکر و مؤنث یکسان است. په دې کې واحد متکلم مذکر متکلم واحد مؤنث متکلم دا برابر دي، یعنی واحد مذکر متکلم واحد مؤنث متکلم د پاره یو صيغه راځي. و در دوم صيغه او په دویم صيغه کې حکایت نفس متکلم تسنیه مذکر متکلم تسنیه مؤنث متکلم و جمع مذکر و مؤنث جمع مذکر متکلم جمع مؤنث متکلم نیز یکسان است، هم پکې برابر دي. نیز معنا هم پکې برابر دي. مطلب دا چې دا سلور صيغو د پاره متکلم مال غیر مرتوی او جمع متکلم مرتوی دې سلور د پاره یو صيغه راځي. دا صيغه یاد